کې وې چې خيار آس تړې ده الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار سړی هغه چې ځان سره په خپل حساب کوي چې ما څه کړی دی آمد ورته رایا دی دنیا کې هغه څیز چې د ټولو نه زیات یقیني دی او زمونږ ورسره د ټولو نه زیات د شک معامله ده هسې خبره راته ښکاري د مولیانو هغه مرګ ده مرګ یقیني څیز دی او زمونږ په نظر کې د ټولو نه شکي څیز دی شکی په دې دی په خولې خو وایو چې د هغې نه تاثر بدن کې اثر راتلل او یره راتلل او فکر کول دا ورسره نشته په خولې خو وایو مرګ حق دی ځکه مړي ښخو مقبرې وینو دا د چا نه ښه خو زمونږ معامله ورسره د شک ده په دې دنیا په دې لوبو په دې ټوکو په هاهو په حرامو په حلالو په جګړو په کنځلو داسې مبتلا یو لکه چې هغه مرګ شته نه نو د مرګ یادېدل زموږ عالمان وایي چې سړی 15 منټه په رښتیا د مرګ تصور کوي دروازې نو دنه به د خدای یو لوی ولی جوړ شي په رښتیا تصور دی ته وایي چې واقعي ده زه به مرم د مرګ په تصور سړي ته 3 فایدې راځي ګوره خیال کوه اول خدا چې دی د حرامو نه بچ کېږي هسې مرم نو ځان ولې وجنم رشوت نه حرام نه سود نه جواری نه بدماشو نه د دې نه به خدای منع کوي او دا څومره لویه خبره ده چې سړی د حرام او رشوت او د بدو نه بچي دویم دا چې خدای توفیق د توبې ورکوي انسان نه عملونه کېږي که ډېر ښکلی بزرګ وي هم به پکې څه غلطۍ وي که ډېر لوی سړی وي د هغه مناسب غلطۍ پکې وي دا خو خدای ته معلوم دی چې دا سړی پاک دی یا نه دی پاک انسان خو ځان ته ښکلی وایي خلک هم ورته زبرګ وایي خو ریاکارۍ کې به مبتلا او ریاکاري ټول عمل ختموي ریاکارۍ ته قرآن شریف کې شرک ویلی شوی دی چې سړی ځان زبرګ کوي لمونځ او 10 وظیفې کوي چې ما ته خلق ښه سړی ووایي نو دا خو د خلقو دپاره ته عبادت وکړه د خدای دپاره خو د عبادت ونه کړه د خلقو خوله بسي دا نسواریان د ستا صفتو کې هم نه دي که دا ټول جهان د سړي صفتو کې قسم دی د هغې نه 10 روپۍ اخلي چې څه خو پې والې په صفت څه د خولې هوا زه خو د خپلو طالبانو ته یم او ځان ته ویم همیشه چې دا لیډران زمونږ په زنده‌باد باندې دوکه کي